الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترم ورونو، پنجپیریان یعنی مماتیان دا عقیدوی بدعتیان دي او زمون د فقه په کتابو کې راځي چې د بدعتیانو پسې مونږ مکروه تحریمی ده، لہذا د پنجپیریانو پسې مونږ نه مکوئ او د پنجپیریانو پسې مونږ کول مکروه دي. د اهل سنت والجماعت او د اهل بدعت و پنجپیریانو یعنی د مماتیانو د عقایدو په مابین کې زه تاسو ته یو څو فرقونه ذکر کوم، د هغې نه به تاسو ته معلومات وشي چې دا عقیدوي بدعتیان دي او د عقیدوي بدعتیانو پسې مونځ کول مکروه تحریمي دي، لہذا د پنجپیري امام په اقتدا کې مونځ مه کوئ. د اهل سنت والجماعت او د دوی په مابین کې په عقایدو کې ډیر فرقونه دي. اهل سنت والجماعت ټول پیغمبران او بالخصوص محمد صلی الله علیه وسلم په خپل روضه مبارکه کې بالجسد العنصری الدنیوي ژوندی ګڼي او په عبادت مصروف ګڼي او د دوی د ارواح او د دوی د اجساد عنصریه او دنیویه سره تعلق مني. دا عقیده په قرآن او په سنت او په اجماع د امت باندې ثابتوي. نشر الطیبه صفحه 210. او د دې په خلاف د مماتی پنجپیریانو عقیده دا ده چې ټول پیغمبران او بالخصوص محمد صلی الله علیه وسلم په خپل روضه مبارکه کې ژوندی نه دی. د پیغمبرانو د ارواحو د اجسادو عنصریو سره د دوی په نیز هیڅ تعلق نشته او دوی وایي څوک چې د حیات الانبیاء والا عقیده ساتي هغه بدعتي او ګمراه دی. د پنجپیریانو کتاب المسلک المنصور صفحه 3 دارنګه مسلک الاکابر طیب معتزلی لیکلی دی صفحه 45. دارنګه البرهان الجلی صفحه 144. دارنګه المسامیر الناریه صفحه 191. دویم، اهل سنت والجماعت د دوی دا عقیده دا چې سماع النبی عند القبر حق ده، یعنی څوک چې د نبی علیه السلام د روضې مبارکې په خوا کې درود او سلام وایي نو نبی علیه السلام په خپل اوري او جواب ورکوي، او څوک چې د لرې څخه درود او سلام وایي نو نبی علیه السلام ته د ملائکو په ذریعه رسول کیږي او نبی علیه السلام جواب ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى علی عند قبری سمعته ومن صلى علی نائیا ابلغته. څوک چې په ما باندې زما د قبر په خوا کې درود وایي نو زه په خپل اورم، او څوک چې د لرې نه په ما درود وایي نو ما ته را رسولی شي. دا د اهل سنت والجماعت اجماعي عقیده ده. المهند صفحه 40. نشر الطیب د اشرف علی تانوی رحمه الله صفحه 211. آب حیات د مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله صفحه 40. لیکن د دې په خلاف د دې مماتی اهل بدعت او پنجپیریانو عقیده دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په مدینه منوره کې عرض کړی شوی درود او سلام اوري او نه د لرې څخه اوري او نه جواب ورکوي. مسلک الاکابر د طیب معتزلی کتاب ده صفحه 11. درېمه عقیده د اهل سنت والجماعت د څلورو امامانو د عقایدو د فقه په کتابونو کې راځي چې عرض الاعمال حق ده، یعنی هر ورځ نبی علیه السلام ته د امت اعمال اجمالا پیش کولی شي. وګوره احسن الفتاوى صفحه 518. تفسیری کابله صفحه 388. نشر الطیب صفحه 210. او د دې په خلاف د مماتی پنجپیریانو بدعتیانو عقیده دا ده چې عرض الاعمال د شیعاګانو عقیده ده. وګوره د دوی کتاب عقاید علماء اسلام صفحه 449. تسکین القلوب صفحه 103. اقامت البرهان صفحه 245. څلورم فرق د اهل سنت والجماعت او د بدعتي مماتیانو پنجپیریانو په مابین کې دا ده چې د اهل سنت والجماعت په نیز باندې استشفاع بالنبي صلی الله علیه وسلم مستحب ده، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا عرض کول چې یا رسول الله زما لپاره د الله